السلام علیکم. امید کوم چې پښتانه رونه به روغ او جوړ وي. الله مې سلامت لره، الله مې په خپل حفاظت کې وساته. کوم پښتانه چې پریشان دي چې د هغو کارډونه بلاک دي، کوم پښتانه چې پریشان دي د هغو پیو آر کارډ جوړ ده، کوم پښتانه چې پریشان دي هغو ای سی سی کارډ جوړ ده. نو ولې پریشانه کیږئ؟ پریشانی باندې څه کار کیږي؟ یو کار کیږي، پریشانی باندې یو څه هم نه کیږي. نو تاسو ته پکار ده تاسو پریشانی نه وکوي. د پریشانی حل سته، څه خدای سته، غم نسته. اوس له دې بعد به وکړو د قانون خبرې او د خپل د لارې د موږ لاره به څنګه راوځي، کومه طریقه به اختیاروو چې د ما او د تا د جوړ شوي کارډونه غایب سي او ختم کړو. کوم خلک چې 78 75 76 لري او په کور کې د یو دوه شناختي کارت جوړ شوی، یا د مور یا د پلار شناختي کارت جوړ شوی، یا د ورور یا د خور شناختي کارت جوړ شوی، یا د تره یا د ماما یا د مامې شناختي کارت جوړ شوی، یا د ترلې شناختي کارت جوړ شوی، د دې خلکو شناختي کارت یا پیو آر کارت دا به کینسلی شي او د دوی به شناختی کارت جوړیږي او د دوی کیس به لګیږي او د دوی سره به قانون کیږي. هغه خلک دي نه پریشانه کیږي. لږ پریشانی که جوړه ده هغو خلکو ته جوړه ده کوم خلک چې پی او آر کارت جوړ کړی یا ای سی سی کارت جوړ کړی او زوړ تاریخ د پلار او د نیکه لري او دوی کمپیوټرایز کارت د پاکستان یو هم نه جوړ کړی. په دې خلکو دپاره لږ پریشانی سته په دغه موجوده ګورمنټ کې. د نور ګورمنټ څه نسوی ویلی، په دې ګورمنټ کې ستا لږ پریشانی ورته. نو د هغو هم داسې نه ده چې دوی به خامخا افغاني کېږي. ولې؟ پی او آر کارت، ای سی سی کارت دا څوک ور جوړوي؟ سی این آی سی څوک ور جوړوي؟ ایم این آی سی څوک ور جوړوي؟ ایس سی این آی سی څوک ور جوړوي؟ نایکوب څوک ور جوړوي؟ دا ټوله پاکستان نادره پاکستان نه جوړوي. نو ټول کارډونه پاکستان جوړ کړي دي. ای سی سی کارت او په پی او آر کارت باندې کتن ته نه افغاني کېږي. دغه دا مطلب نه ده چې ته افغاني سوي. تر ټولو زورور کاغذ ته چې پېښوي د 88 د 88 د 86 یا د 80 یا د 15 یا د 100 یا د 100 تر یو کم اتیا لاندې خبرې. تر ټولو زورور د جنم پرچی ده، پیدایشي سرټیفیکټ ده، کوم چې برث سرټیفیکټ ورته یې په انګلیش کې دغه ده. هغه به څنګه جوړي؟ یو خو به اندراج سټیټس د هغه نارمل لیکلی او بل چې اولډ ام رجسټریشن نمبر old/m reg نمبر، هغه نمبر چې ورته لګېدلی. د دغه مطلب به څه وي؟ د دغه مطلب به دا وي چې د تا دغه جنم پرچی شاته په ریکارډ کې درج ده. ته چې شاته په ریکارډ کې درج یې نو ته ولې پریشاني کوې؟ صحیح څو؟ نو پریشاني مه کوه. او دا شی د ټولو پښتنو سته، که نه یې هم سته، که سته بیا خو بلکل سته. نو په دې باریکي خبرو باندې تاسې سر په خپله خلاصول دي. او بل چې کوم مخکې بار ما ویلي دي چې کوم تا سره زوړ تصدیقي کاغذان یي د 78 والی 75 والی 74 والی، هغه که د تا جنم پرچی، هغه که تا د سکول سرټیفیکټ وي، که د مدرسې سرټیفیکټ وي، که د تا اصله لایسنس وي، که ډرایوینګ لایسنس وي، که پی ډیګري شجره نسب وي، او که هغه طریقه د تا فرد دي د مځکې، یا د تا زوړ کارډ یا د تا پاسپورټ وي، په دې کې یا تا نوکري کړې د ګورمنټ د 1990 پورې، بیا نو تا کارډ د تا دغه کاغذان منونکي دي. د تا پی او آر کارډ، ای سی سی کارډ. بل غټ مجلس کله چې هم تا ته پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ در جوړ کېدو نو د هغو پښتنو نوم په هغه کارډ کې اوریجنل نوم نه ده اچول سوی، یا یې د پلار نوم بدلي یا یې د خپل د نوم بدلي. دا تا نه دي کړي، دا د تا
مسله نه ده، دا د موږ سره د راجوړ کوونکو خلکو ادارو مسله ده. هغوی جان بوجھ کې دا رنګه نومونه غلط اچولي دي په وجه د څه که چیرې دی صحیح نوم واچوي او که چیرې دی د خپل نوم واچوي یا د پلار خپل هغه نوم ور واچوي، بیا دغه ریکارډ په شناختي کارت سیستم کې راوت. نو د شناختي کارت له سیستم دپاره ردولو دپاره په پی او آر یا ای سی سی کارت کې نوم ور بدل کو. ما او تا خوشاله یوز دا خو مانو بیداری ښکاره کړې، دا د ما د تا بیداري نه ده، دا د سیستم بیداری ده. د ما د تا د غلطولو دپاره دا یو قسم کې هغه پویزن ده، هغه بیماری ده چې دغه پښتنو ته ور واچوله. نه هغه څوکه سي اثر کوي، څوکه اثر دا شی ورته یشی و چې څه ټیم زړه وغوښتل په هغه ټیم به سر پې ور وچرموړو. نو د سر چرمول کېدا خو د شروع ده. زه وینم ما ته ډېر کیسونه را روان دي، په هر لیول کیسونه را روان دي. ځینې کیسونه خو داسې کیسونه دي چې زړه مې دونه زور وکړي ځان سوس ور ولاړ شوی د نادره په والو باندې مې خولې لګولې وای په دا سیستم باندې. ځینې داسې ناجایزه درویلي او ځینې سره بیا داسې ناجایزه طریقه باندې کارډونه ورکړي. مسیرانو ته حیران نه یم، پریشان نه یم، بلکې ورته لیونی یم چې تاسې دونې خاموشي د پښتون په دې تکلیف باندې ولې کړې ده، څه وجه ده؟ د پښتون نمایندګي کولو بیا څه وخت ټایم ده چې هغه څه وشي؟ ورک سول پښتانه، له کورو ورک دي پښتانه، نه پیدا کېږي پښتانه، مړه کېږي پښتانه، سراتیر څه درزیږي پښتانه، په ځواني مرګو کې مري پښتانه. او د تاسې پټه خوله‌توب درک نه راکوي. آیا تاسې ټوله په دې ډارېږئ چې بیا به د تاسې انجام هم د عثمان لالا وي، بیا به د تاسې انجام هم آیا د ګیلمن شاعر هغه رنګی؟ نو تاسې له دې انجام باندې که ډارېږئ بیا خو نو خپل سټارز پښتانه د کار پښتانه به بیا یو له تاسې جخځي او تاسې غور فکر نه کوئ. نه ده مسله، د تاسې په خاموشي باندې موږ حیرانه یو، پریشانه یو. یاست د پښتنو رهنما، یاست د پښتنو لیډران، یاست د پښتنو خیرخوا نمایندگان، لیکن در باندې پرانه ده یا خو ډار سوي یاست یا خرڅ سوي یاست. په دغو خو یو شی سته او په دغو که یو هم یې نو بیا تاسې په پښتنوالي کې هم شک ده. بیا کېدای شي تاسې خپل تاریخ وګورئ، تکلیف وکړئ، ستاسې پښتنوالي کې خو شک نه ده. د کومو خلکو چې ریکارډ سم ده او بارډر ته نه ده تللی او د په خاندان کې غیر شخص څوک نسته او پی آر سی سی کارډ نه ده جوړ او بیا هم له 8 کلو څخه د بچیانو یا د کوروالی یا د شناختی کارډ نه جوړیږي، یا په انکوایري کې ده، یا په آی بي کې ده، یا ایس آی کې ده، یا په هر بلا کې ده. هغه کارډ رایستل له انکوایري څخه له خدای بعد زه هم ذمہواري اخیستلی شم چې راباسم او راوځي به په دعوا سره یوه میاشته کې اندر به د فیصله کېږي د ده په حق کې 100%. هغه کیس مې تر اوسه نه ده اخیستی، کوم کیس کې چې جان نه وي د پیسو دپاره هم نه ده اخیستی. یو خوندور غیرتمند پښتون یې په ما نشي ثابتولی چې ما د کیس د پیسو دپاره واخیست، یا ما د سره د پیسو له وجې کیس ور پرېښو، یا ما د غریبي قدر نه وکړو. له هغو پښتنو خواست کوم چې غریبان یاست نه، چند ګنې چینې 100% له وجې تاسې ما ته انتهایي ځان غریب پیش کوئ او ما څخه بیا هغه غریب هم پاتې سي چې واقعي حقدار وي. نو که چیرې تاسې توفیق لرئ، استطاعت لرئ،
بیا ماته غریب مه کېږه، نه زه تاسې سره دونې کومه چې د تاسې کور لوټېږي. خبره مقصد مې دا ده چې زه غواړم چې هغو غریبانو پښتنو دپاره انتهایی دعوه وکوم، کوم پښتانه ورونه چې مې واقع د ما د فیس توفیق نه لري یا د عدالت د خرچې توفیق نه لري، د هغو په صف اول کې هغو دپاره زه ودرېږم. نو تاسې ما د هغو پښتنو له کاره مه باسئ. د تاسې شناختي کارت چې د تاسې سره ناروا سلوک د قانون په نظر کې او قانون په سره تاسې سره زیادتي کېدله، د هغه مې له خدایه بعد زه ضامن یم چې د تاسې کیس به د تاسې په حق کېږي او د پښتنو کارډونه به چې کوم کیس ما ترلاسه کو چې دا کیس زه کوم، بیا زه امید لرم، یقین لرم چې هغه کیس به کېږي. بشرط دی چې کیس زه درته کوم هلته به د ما په کیس په آډر باندې تاسې ډیله نه کېږئ، ډرپوکه به کېږئ به نه، هلته به تاسې کټر پښتانه پیښیږي. خدای دې په خوا کې نران ډېر که ببرې ورځې برګ باڼه او شک بریتونه، په شک او بریتو به ورې خبرې کوئ، په نادره کې دې نه دي. صحیح ده؟ هغه د خدای له اسمانه چې راغلي خلک نه دي، د هغو په سر شکران نه دي، د هغو په خوله کې د خلکو وینه نه دي، د هغو په سترګو کې څه د سترګې د تا سرې سترګې دي، ته سور سترګی څه ورته مه پریشانه کېږه، هلته کټر پښتون پېښ شه. بیا کې وار یې هم مسله نه ده، کې د په ډیلتوب کې وارو زه به درجه ګیله کوم، د تاسې مسلې به حل کېږي. ټلیفون نه سوی پورته کولی، میسج جواب نه سوی درکولی، تاسې به په دې شي ګیله نه کوئ. 18,000 میسجان پراته دي وټساپ کې، جواب ورکوم، اورم یې، ډاکومنټس یې ګورم، لیکن په هغو پښتنو نه سوی رسېدلی کوم پښتانه چې ماته د ما تر مخ د کرسۍ مخ ته راته ناست دي او انتظار کوي، علاقه یې پرېښي، کور یې پرېښي، کارونه یې پرېښي، تر ما راغلي. زه فیصله په تاسې کوم، زه د تاسې ټلیفون واورم، تاسې واورم، ټلیفانه کې مشوره درکم، او که آیا راته ناست پښتانه واورم، دا فیصله یې په تاسې. او بل تاسې ویډیو یو بل سره شیر کولی شئ، څه شیر هم کړه نو به یو بل ته فایده هم ورسېږي، دلته د راتګ ضرورت به هم نه وي. انشاءالله زه بیا مزید هم لارې درشم چې تاسې به کمیټې څنګه پیښیږي، تاسې به کوم کار کوئ، کوم کار به نه کوئ، کوم ډاکومنټس به پیښوئ، کوم به نه پیښوئ، دې باره کې به هم تاسې ته معلومات درکوم. هر هغه معلومات به تاسې درکوم چې تاسې فایده ځینې واخلئ. مننه، خوشحاله اوسئ، دوا به راته کوئ، دوا به درته کوم.